دې آیاتونو کې الله پاک د جمعې د منځ او د دې د خطبې حکم فرمایي. الله دا فرمایي چې کله ایمان والو تاسو ته د جمعې اذان وشي نو بیا د جمعې د منځ تیاری وکړئ او د جمعې منځ او د بیان ته ځان ورسوئ، ځکه خطبه هم دا بیان دی او خپل د دنیا نور مشاغل او نور کارونه چې دي هغه پرېږدئ. الله فرمایي دې کې ستاسو خیر دی که چېرې تاسو پوهېږئ. او بیا کله چې مونځ پوره شي او مونځ ادا کړئ نو بیا د مانځه نه وروستو ځمکه کې خواره شئ او د الله فضل او حلاله ګټه وټه او کاروبار او تجارت دا ولټوئ او دغه کاروبار یا د دې جمعې په ورځ باندې الله ډېر یادوئ نو تاسو به کامیاب شئ. جمعه چې ده د دې معنا ده جمع کېدل. جمعې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې دې کې ټول مسلمانان هغه د یو ځای او د بل ځای نه ټول یو ځای ته راجمع شي او هغلته په یو ځای باندې دا خبرې مو واوري او په یو ځای باندې مونځ هم ادا کړي، ځکه دې ته جمعه وایي. او د دې ورځې د ټولو نه لوی فضیلت خو دا دی د جمعې د ورځې چې په قرآن مجید کې دا نورې اووه ورځې چې دي یا شپږ ورځې نو په قرآن مجید کې د هغوی په نامه باندې صورت نشته دی، نه سورة السبت شته او نه سورة الاثنین شته او نه اربعه شته. د دې یو ورځې په نوم باندې سورت دی سورة الجمعه په اته ویشتمه سپاره کې. دا د دې لپاره لوی غوره دی دې ورځې او د دې ورځې غوره والی په دې وجه باندې هم دی چې حدیثو کې راغلی دی چې د ټول مخلوق پیدایش چې هغه په شپږو ورځو کې الله پاک کړی. قرآن کې بار بار الله د دې ذکر کړی دی چې الله فرمایي ما د اسمانونو او ځمکې او دا کائنات دا ما په شپږو ورځو کې پیدا کړي فی ستة ایام، شپږو ورځو کې. نو د دې ټول کائناتو د دې پیدایش نه د جمعې په ورځ باندې فارغ شوی او د جمعې په ورځ باندې الله پاک بیا آدم علیه السلام دا پیدا کا او پاکی روح واچو. او حدیث کې سره دا هم راغلی دی چې په دغه ورځ باندې دغه د جمعې په ورځ باندې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا هم کړ. په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام الله جنت کې داخل کړ او بیا چې الله رب العالمین آدم علیه السلام باندې یو پابندي ولګوله چې تا او ستا بیبي په جنت کې اوسئ، خو یو پابندي به وي او هغه دا چې دغه یو بوټي خواله به نه ولا تقربا هذه الشجره، د دغه ونې او د دغه بوټي خواله به هم نه ورځئ.